ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا موټرسایکل دا جشن تاسو ولیدو چې د خوش قسمته ځوان په قراندازۍ کې راوخته. دا ذبیح الله ټوز اینډ ورکشاپ په ثمرباغ کې دا یو نوی دکان کولاو شوی دی د موټرسایکلو د سپیر پارټس او هغه د قراندازي کړې وه. نو د سره خبرې اترې کوو چې څومره زیات خوشحاله دی د موټرسایکل ته او یقینا چې په مفتو کې د 1,10,00,000 روپو موټرسایکل میلاوېدل څه وړه خبره خو دی. نو ډېره مهرباني هلکه ستاسو نوم دی د کوم ځای؟ السلام علیکم. ستاسو ډېره شکریه ده کوم مشرانو کشرانو او تاسو ته ښه پته چې سلمان برینډ یو صدبر کلی دی او بس زموږ دا قسمت راوختو. تاسو ویلي وو چې یاره د مور په دعا کې څوک کي نو حق یې به راخېږي او شکر الحمدلله ښه د مور پلار په دعا کې او نور بس دې کسانو د یو د مخې ده چې بس راوختو زموږ قسمت او ښه خوشحاله و الحمدلله. په 23 کسانو کې 23 ټوکنې وې او ټولو نه اینډ ته بس ته پاتې شوې لکه ته خو په پیلو کې به ټاپ راغلی او که نه بس په پیلو کې په ټاپ راغلي و بس شکر الحمدلله مور دعا و بس راوختو او بس ښه خوشحاله. دلته چې راتللې یا د ده نه سودا کول هغه وخت کې څه سوچ و چې ګنې دونه قسمت به مې چې موټرسایکل به پکې میلاو شي؟ بس زما دا سوچ و مال که وشو که ونه شو خو بس قسمت فیصلې دي که د چا وشو بس خفګان مفګان پکې نشته چې چا ته میلاو شو بس د هغو لپاره خوش قسمتۍ خبره ده. نو خامخا ټول خلک وایي چې بهی دا دونه خوش قسمته دی دی داسې څه راز دی د دې چې پیک نمبر راځي په قسمت کې داسې څه اعمال کې چې د نورو خلکو دا قسمت او ښه شي؟ بس هېڅ سامان داسې خاص نشته شکر الحمدلله 15 وخته مونځ کوو او بس د مور پلار خیال ساتو بس دا اصل خبره ده. دا ځوانو دی ورسره به سیکنډ نمبر رانو او بس چې څرنګه 2 ټوکنې پاتې شو نو دوی وویل چې بس دا د شو مونږ ورسره دا آپشن کېښوده د دکاندار سره مشوره وکړه چې دواړه پې جوړېږي نو هم خیر ده. خو ویل چې نه بس د یو به په قسمت کې نو لکه ستاسو نوم دی کوم ځای؟ معاذ نوم مې دی بانډی شوی. معاذ څنګه تا ته د مخکې نه احساس وشو چې بهی بس روان شوې مونږ رامنې کولې ورته روان وې؟ ما ته پته ولګېده که نه لکه څرنګې پته راته ولګېده چې دی څه په زړه کې یو ترک وشو نو دا د زړه دا ترک وي دا در چا کېږي سړي ته داسې معمولي فیلینګ وشي چې بس زه لاړه وه داسې وه. نو زه به هر حال خفه کېږم خوش قسمته یې اوسم چې په 23 کسانو کې تاسو دا دواړو مقابله راله په دې هم خوشحالېږه. ډېره مهرباني. دا زموږ سره ذبیح الله موجود دی. ستا مننه او یقینا چې یو ناشنا سوچ دی راوړی دی د دکان د افتتاح په موقع موټرسایکل ورکول. خلک اول افتتاح وکړي سامان خرڅ کړي د هغې نه پس بیا قراندازیانو ته راځي. خو دا افتتاح ده او د هغې سره موټرسایکل هم دې ځوان ته میلاو شو. څرنګه یې دا سوچ کړی او مخکې دې څه پلانینګز دي؟ انشاءالله موږ له اول ستاسو ډېره شکریا ادا کوو ځکه چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له ټیم راکړو او زموږ خواله رالې او زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړه او دا هم ښایسته کړو. زمونږ د سپیر پارټس د دکان او زمونږ د کاریګري دا زمونږ د وس نه دا زمونږ د 13 سال یا د 12 سال نه دا موږ دلته کار کوو دلته روزګار کوو. اصل خبره دا ده ماشاءالله زمونږ چې کم مکینکان رونه دي دیو به دې ځای نه تله لاهور ته یا به دې ځای نه تله پېښور ته یا مردان ته نو هلته به دیو ته تکلیف هم و او سامان به یې مولا څه په ګران ریټ ورکړو څه څنګه نو ما خپل یو سوچ وکړو لاول د دیو څه زه میلاو شوم چې هلکه زه ستاسو په تعاون سره زه دلته یو د سپیر پارټ دکان دی زما ټکه ټوکه غریبي مې کېږي او ستاسو په تعاون سره ستاسو لپاره زه د هولسیل روزګار شروع کوم تاسو پکې زما سره مرسته کوئ نو ماشاءالله چې کوم زما مکینکان رونه دي یا د کامبټ دي یا د معیارو دي یا د صدبر کې دي هغه کره هر ځای د زور سره میلاو شوی نو د هغې زه یو جهان مننه کوم ځکه چې ما یې ډاډ راکړو او ما ته یې دا وویل چې استاد ته به لاولې قدم دی موږ به وروسته درپسې انشاءالله نو موږ دا قدم کېښودو نن نه او موږ د هولسیل ته دا روزګار واړو زما به چکري لاهور ته زما به بل ځای ته انشاءالله چکري زه به سامان راوړم او دې رون له به په هغه ریټ ورکوم کوم چې ورته په لاهور کې میلاویږي بل که دیو دا دغه کوي چې څنګه به ماته په لاهور په ریټ دلته سامان میلاویږي نو دیو دې لاړ شي په یو ځای کې دې تپوس وکړي په 2 ځای کې تپوس وکړي دیو دې ځان مطمئن کړي بېرې زما خوا راشي انشاءالله په هغه ریټ به ورکوم او دیو به مطمئن دیو به دا شکایت نه کوي چل ته ارزان او ته ګران راکړې
صحیح ده. نو دا مطلب دا شو ته به پکې ګټه بیخي د نش برابر کوي؟ نه بالکل زه به پکې ګټه هم کوم، خو چې کومه ګټه د دیو نه دلته خلک کوي یا په شي کې تی 500 ګټي یا 400 ګټي، زه به ترې ګټه کوم خو مناسب. څنګه مې چې دیو نه مخکې مور سما روزګار کړی دی ټکه ټوکه، ما به ترې په سامان کې 100 روپۍ ګټلې 50 به مې ګټلې، زه به هغه هم انشاءالله راکموم، کوشش به کوم چې دا 100 روپو ته راولم. صحیح ده. نو اوس دا 1,10,000 روپو موټرسایکل پکې تا ورکړو، د دې څه کرایټیریا وه، څنګه دا دغه جوړ شوی؟ دا خو زه د خپلو ملګرو سره میلاو شوم، ما ورته ویل چې زه به تاسو له 2 کارټنه 72 هونډا موبلیل درکم، تاسو به زه په دې باندې راغونډ کړم، زما پکې پروګرام دی، تاسو ټول به زه هلته پویه کړم. نو ټولو ته مې دا وینا وه چې انشاءالله تاسو چېرته مه ځئ، تاسو زما انتظار وکئ، په میاشت نیمه کې زه دا خپل سامان راوړم او تاسو زما خوا راشئ او د دې تکلیف نه خلاصوم. نو دا اوس څونه ټوکنې چې کومې وي هغه یو تن څونه سودا کړې وه؟ دا یو تن د 20,400 روپو موبلیل زما نه اخیستی و، موبلیل هم له ما په هغه ریټ ورکړي کوم چې دی د ملګري نه راوړي یا د مردان نه راوړي یا د بل داسې ښار نه راوړي چې په کوم ریټ یې وله هلته ورکوي په هغه ریټ مې وله موبلیل ورکړي. 23 کسانو. بل چې دا موټرسایکل دی ما د خپل ژبه خپلې روپۍ راغیستې، دا موټرسایکل مې پرې راوستی او دوی له مې په قراندازۍ په شکل دا پروګرام وکړو او دا موټرسایکل مې ورکړو. نو هغه خوش قسمته دا ده چې موټرسایکل ورته میلاو شو. اوس دلته څه په دې باره کې؟ ماشاءالله زه دوی ته نه، زه دې ټولو ته وایم چې تاسو مه خفه کېږئ، زموږ دا پروګرام یوازې دا نه و چې دا موږ وکړو دا خبره ختمه شوه، تاسو زما سره تعاون کوئ او تعاون هم راسره کړی، انشاءالله داسې پروګرامونه به ډېر زه دوی له وکړم د خیره سره. ډېره مهرباني. مننه. دا ذبیح الله چې دلته دوکان دی او قراندازي وکړله، دا قاري صاحب هم راسره دی او دا اخندزاده صاحب بختور لاس و چې دې سړي دپاره بختور شو. قاري صاحب ډېره مهرباني. سره تاسو به دې موقع وایئ 20 کسانو کې 2 کسان پاتې کېدل، بیا یو کس پاتې کېدل، ستاسو څه خیال دی چې دا قسمت څرنګه دونه کلیک کېږي؟ وحید بھائی پهلا خو ستاسو ډېره شکریه او مننه چې زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړه. اصل کې داسې خبره ده سلمان بھائی خوش قسمت او دا الله تعالی د مخکې لیکلي چې دا انسان کم یو انسان چې د مور او پلار خدمت کوي، با عمل خپل د مانځه او داسې پابند دي او نیک اعمال کوي، الله تعالی دغه په برکت باندې دا قسمت لیکلی او قسمت یې اوس راویښ شو او د اخندزاده صاحب په لاس باندې د هغې نوم راوخوتو. زه ورته خپل طرفه مبارکباد هم او انشاءالله ذبیح الله بھائی چې کوم د سپیر پارټ روزګار کوي ورسره په خپله میکینک هم دی، نو کار به هم دلته ستاسو دپاره هر کار چې دا به ښه تسلي بخښه مي، ریټ په مناسب وي، سپیر پارټ ریټ به ستاسو دپاره مناسب وي. دلته به تاسو ته هر قسم سپیر پارټ کاغه د ایټلس جینین پارټس دی، که کینوډ والا دی، که سټ سټار دی، که ایس ایچ دی، څومره چې کمپنیانې دي انشاءالله تاسو ته به هر یو څه په مناسب قیمت باندې او په مناسب ریټ باندې ملاوي. د هغې نه علاوه چې څومره موټرسایکلې دي، که 0 میټر موټرسایکل د نیو ماډل او دارنګې زوړ ماډل هر یو به تاسو ته په هغې کې په مناسب قیمت باندې ملاویږي انشاءالله. قاري صاحب د قسمت خبره کېدله نو موقع مناسب ده، نوجوانان هم ولاړ دي، زیاتره موږ نوجوانان ګوري هم، زموږ نوجوانان کاروبار شروع کوي، سبق وایي، محنت کوي، خو د مونځ او دس پابندي نه کوي او د دعاګانو هېڅ قسمه پروا نه کوي چې د مور نه دعا واخلي، د پلار نه دعا واخلي، د خویندو دعا واخلي. نو ستاسو څه خیال دی چې دا دعاګانې اخیستل، د مونځ او دس پابندي کول یا دا څوک نه کوي د دې نه بغیر سړی کامیابېدی شي؟ اصل کې چې داسې ده که فرض کا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی، که فرض کا یو انسان کاغه مال د دنیا په لحاظ باندې ډېر زیات هم وګټي چې د هغه په ژوند کې د الله تعالی تابعداري نه، مونځ او دس نه، د مور او پلار خدمت نه او خصوصا د مور دعا نه، نو د هغه په هغه رزق کې او د هغه په هغه مال کې به برکت دی، دی به پرې پوهېږي هم نه. او که چېرته یو سړی د مانځه او داسې پابندي د مور او پلار خدمت کوي، د مور او پلار دعاګانې ورسره، نو که هغه لږې روپۍ هم ګټي خو الله به له په هغې کې برکت اچوي او ده ته به ذهني سکون او اطمینان او خوشحالي. ډېره مهرباني. اخندزاده صاحب را سره دی. مننه اخندزاده صاحب. سړی خو دې جو څه شو، سړی خو دې د موټرسایکل مالک ماشاءالله. یاره د دې سړي دی حوصلې ته زه حیران یم، دا چې په سټارټ کې راغی که نه نو ویل زه په خپله یو برینډ دی که نه، نو دا بل ملګری نه دا ماشوم چې دی، زه خو ګورې خدای شته په دې ډېر زیات خفه وم او ما خبره مو وکړه چې راځئ نیمه وي، خو د ده له چې کومه حوصله الله ورکړې ده که نه نو دا د سلمان نه هم پسې زیاته وه. ده ویل نه که زما رارسي راخېږي زما دې راوخېږي، که زما نه د سلمان دې راوخېږي، ښه نیمول نه کومه. پوه شوې؟ بلکل. او هغه خپله پښتو یې وکړه او شی موټرسایکل د سلمان راوخوته. اخندزاده صاحب هر څوک کاروبار شروع کوي او یونیک آیډیاز راوړي، هر سړی په دې وي چې زما کاروبار کامیاب شي، څوک د هغې لپاره څه کوي، څوک څه کوي.
داسې خلک پکې شته چې هغوی تعویضونه به کوي. خو ستا څه خیال دی کاروبار شروع کولو کې دغه رنګې د ګټې خیال ساتل پکار دي چې مناسب وي نو کامیابیږي به، یا د کسټمر خیال ساتل پکار دي؟ تاسو په خپل هم کاروباري خلک یې، کاروباري سړي له کومو خبرو خیال ساتل پکار دي چې هغې سره د هغه کاروبار به ښه کېږي؟ وحید بھائی ټول نه مخکې ما مخکې خبرو کې ستاسو شکریا ادا نه کړه، نو مننه کوم ستاسو او د ذبیح الله بھائی نه د ده شکریا ادا کوم. د هغې وجه دا ده چې ده دا کم کاروبار کولاو که که نه نو دا کاروبار یوازې د ده د کور دپاره نه دی بلکې ډېر خاندانونه د ځان سره چې رایو کړو، نو په دې وجه باندې زه دوی له مبارکي ورکوم. داسې دا چې په کاروبار کې د ټول نه لویه خبره دا ایمانداري ده، دویم اخلاق دی. د کوم سیلمین چې هغه ایمانداری موږ به دا ووایو چې امانتداري او لکه د الله نه ویرېدونکی، ټیک شو، او دا با اخلاقی، نو انشاءالله هغه کاروبار چې کوم دی هغه به ډېر په مخکې باندې ځي. نور خو تاسو ته پته ده چې دا کم کار زموږ د ځوانان ټول بېروزګاره دي او حکومت خو دغه حال دی کنه، ستا خبره سودم تشین دی، د حکومت له اړخه خو هېڅ شی هم نشته. دا لکان اب مدد آپ کے تحت څوک یو کاروبار کوي څوک بل کاروبار کوي کنه. نو زه دا وایم چې نن ذبیح الله بھائی مصري و دلته څو کاله دلته مصري ګرت وکړو او دا په څه وجه؟ دا په د خپلو اخلاقو او په ایماندارۍ باندې هغه نن د هول سیل دکان کولاو کو. انشاءالله که چېرې د ایمانداري او د د اخلاق دغه شان دي نو دا بیا فیکټریانې ولګوي، دا هول سیل والا به ځي بیا د نه کوي. دا خبره ترې تاسو اورېدلې اخندزاده صاحب او دا ځوانان، دا ذبیح الله دی او زه دې سړي هغه خبره انسپایر په دې کړلم چې ترقي وکړه، د یو ګراوند روټ لیول نه دی د کوره راووت او د موټرسایکل کار او بیا مصري شو، اوس پکې دې لیول ته ورسېدو چې دې سره به اوس نور مصري هم یو د هول سیل کاروبار شروع کړ. خو د دې ترقۍ په شا د ده لوی محنت او اخندزاده صاحب چې څنګه وویل نو ایمانداري ده او دعاګانې دي. که دا محنت ایمانداري او دا دعا نه وی نو دی به اوس هم کېدای شي ډېر شاته پاتې وي. داسې ډېر خلک یې چې تاسو کاروبارونه کوئ او په هغې کې تاسو دروغ وایئ، او دا خبره یاد وساتئ چې په دروغو کاروبار مخکې نه ځي. داسې ډېر خلک یې چې کاروبارونه کوئ او هغه ټولې روپۍ وړئ او په جیب کې ږدئ او واپس په خپل کاروبار یا په کسټمر یوه روپۍ دوه نه لګوئ، نو دا مخکې نه ځي. دارنګه دې ځوانانو نه چل زده کوئ، خوراندازیانې کوئ، څه نوې طور طریقې ایجادوئ، کسټمر اټریکټ کوئ چې هغه تاسو ته راځي او هغوی سره بیا یارانې دوستانې جوړوئ چې هغه عمر بر له تاسو سره پاتې کېږي او کاروبار به مخکې دغه رنګې رواني. نن ده دا اعلان وکړو چې دا کم ځوانان زما خواله راغلي او دا دې مایوسه کېږي نه، دا سلسله به همدغه رنګې مخکې جاري وي. یعنې دی دا غواړي چې دا کسټمر د ده نه وانه وړي، خو په اخره کې دا چې ده دا اعلان وکړو چې هغه خلک چې هغه د موټرسایکلو هغه دي مصریان دي او تاسو سپیر پارټ اخلئ، نو اول بل ځای کې معلومات وکئ چې کوم شی تاسو ته بل ځای کې په دې لوکل مارکیټ کې میلاوېده د هغې نه ارزان به دلته میلاوېږي، او چې پېښور او لاهور کې کوم ریټ دی هماغه ریټ به درله دلته دی لګوي. نو مطلب دا چې دی ګټه مناسب کوي او هغه خلک چې هغه ګټه لږه کوي مناسب ګټه کوي نو هغه ډېر مخ په وړاندې ځي. نو ده دپاره زموږ دعا وي چې الله وکړه چې مخ په وړاندې لاړ شي، چې بل ځله خوراندازي کېږي نو بیا به ګورو چې د چا راخېږي.